او یوازې هغه چې څومره کار کړی دی دومره کار د مولانا حسین علي ټول شاګردان چې راجمع کړي نو د شیخ القرآن په 10مه عمره کار یې نه دی کړی. دا شیخ القرآن په مزاج پوهېده د خلکو او د هغې مطابق هغه کار کو. یو ځلې زمونږ د نیر په لارټ دی د نور خاطه ته زمونږ دا شیخ القرآن به کله کله داسې لسو بجو کې هلته لاړ پټي کې به پلو وګرځېده چکر به یې و نو روانو د سمالې په اوږه او سپینه ټوپۍ وه په دې لاره کې د یو عزیز دوکان و نو شیخ القرآن هغه هلک ته روانو په دې دوکان کې د عزیز سره په تخ باندې یو کس ناست و. شیخ القرآن سره تېرېده سلام یې واچو نو هغه عزیز ورله اواز ورکړه هغه خپله وی چېرته ځې وې شیخ القرآن ورته ویله لږه رټ ته ځمه وی موږ سره هم لږ کښېنه که نه. نو شیخ القرآن راواپس شو دوکان ته هغه شیخ القرآن کښېناست هغه ټیم راواغسته پخوا به دې دوکانونو کې خلک په پیټای ناستو څوک په ټیم ناستو. شیخ القرآن کښېناست نو شیخ القرآن ته وایي دا پېژنې دا مېلمه؟ نو شیخ القرآن وایي نه د پښتنو دا ډېر دغه قوم دی دی به تا سوځئ دننه دننه داسې کار وکوي خو ته به سوځې نه ته به هغه سوځې چې څوک تا سوځئ. دا نه چې ته غوسه شي او جذبه کې راشي نه ته به دې ته ګورې او دا چل شیخ القرآن له ورته الله دې په رحمتونو ولیږي او مال هم لږ لږ راځي. نو شیخ القرآن چې کېناست ورته وایي دا مېلمه پېژنې؟ نو شیخ القرآن ورته وایي نه دا څوک دی؟ وایي ته دې نه پېژنې دا خو زمونږ ډېر محترم او عزتمند او ډېر درانه او ډېر بهترین خلک دی دا د منګکو میا صاحب نوسی دی که نه او زما ډېر دوست دی او ما څخه راځي شیخ ته دا خیله چې ستا مخالف ما سره ناست دی ستا مخالف زما ملګری دی. نو شیخ القرآن په ټک ټک وخندل ورته یې وی ښه وایي په خیر علي میا صاحب وی د چا نوسی دی ما ونه پېژنده هغه ورته ویل د منګکو میا صاحب وی ولې د ده نیکه منګکان خوړل چې ورېږه زه دې مېلمه ته اوس بې عزته کړم ته ما خفه کې خو زه به تا دومره خفه کړم یاد به ولرې. نو ولې د ده نیکه منګکان خوړل وی نه نه جي ته څه وایې د ده نیکه به چې پټي ته لاړه نو منګکان به ټول وتښتېدل مږې به ټولې وتښتېدې. نو شیخ القرآن ورته ویل ولې د ده نیکه پیشو وه پیشو چې منګکان دې تښتېدل وایي چې ته خو سړی بې عزته کې مېلمه ورته وایي سړیه زه دې بې عزته کړم ځان دې بې عزته کړم پرېږدې په روان وکړه تا څه له اواز ورکړو. شیخ القرآن ورته وایي نه نو رښتیا د ده نیکه پیشو وه هغه وایي یاره جي وي چای راوړم چای وڅښو شیخ القرآن ورته وایي نه چای په دې مېلمه وڅښو زه لړم دا زمونږ د ملک حال و دا د منګکو میا صاحب کیسه ده را روان به و ادی به ورله غنمو جوارو کې حصه مقرروله بیا به ورله بوجو کې واچوله کور ته به ورله وړه دا د هغه حصه ده دا د فلاني حصه ده دا د فلاني حصه ده فجعلتم منه حراما وحلالا